زماړه صفا دی، زمانیت صفا دی، زنانه به وي زماړه صفا دی. د صحابه نعوذ بالله زړونه ګندو. نبی علیہ السلام چې خپلو بیبیانو ته وی پرده وکړي د هغې زړونه ګندو. هغې مره صفا بیبیان شته. بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها هغه بیبي ده نبی علیہ السلام ورته وایي چې زه تا سره یو کمبل کیم د اسمان نه په ما وحی را نازل. هغه بیبي ده چې نبی علیہ السلام ورته وایي بیبي عایشې جبریل امین راغلی دی تی نه ویني او په تا باندې سلام وایي. دا هغه بیبیانې دي. ښه قل لازواجک اول د زما خوږه حبیبه بیبیانو ته ووایه چې پرده وکړي. دا دلیل مه ګرځوئ ښه چې زړه مې صفا دی او نیت مې صفا دی. نو هغه ړوند صحابي په لاره روان دی، د نبی علیہ السلام بیبیانې دي. نبی علیہ السلام ورته وایي عبدالله ابن ام مکتوم راغی نظرونه ښکته کوي ښکته کوي. بیبیانې ورته وایي د الله حبیب وایي دی خو ړوند دی، دی خو ړوند دی، دی خو موږ نه ویني. د دواړو جهانو سردار ورته وایي تاسو مړندې یئ، تاسو مړندې یئ، دی ړوند دی، دی تاسو نه ویني. نو تاسو مړندې یئ، تاسو دی نه وینئ. نو بعضې زنانه مثال کې طور پر په موبایل او په ټي وي باندې د نارینه تصویر ته موږ دی خو ما نه ویني، دی خو تا نه ویني خو ته دی ویني که نه. هغه نبی علیہ السلام ګوره څومره پاک دور دی. خیر القرون قرنی. نبی علیہ السلام فرمایي په ټولو زمانو کې غوره زمانه زمانه ښه چې کومه زمانه کې زه دا داسې پاکه زمانه وه. فتنې سم نه ښه. اوس خو داسې دور راغلی دی چې فتنې د باران په شان راورېږي، د باران په شان. نو د خیر القرون دور دی. خیر القرون قرنی. نبی علیہ السلام خپله وایي په ټولو زمانو کې غوره زمانه چې دا هغه زما زمانه ده چې کومه کې زه وم ښه. دا د فتنو نه یوه پاکه زمانه وه. نو د خیر القرون زمانه د امام الانبیاء ژوندی دی او یو طرف ته د امام الانبیاء بیبیانې دي زمونږ د مؤمنانو میندې دي او بل طرف ته عبدالله ابن ام مکتوم دی ړوند صحابي دی. هغه باره کې سوره عبس را نازل شوی دی. دومره الله ته خوښ دی او نبی علیہ السلام بیبیانو ته وایي پرده تې وکړه. او ته نن وایي زما زړه صفا دی، زما زړه صفا دی. علی رضی اللہ تعالی عنہ ته نبی علیہ السلام فرمائی علی یو نظر چې اچانک ولګي دا معاف دی. سړی په لاره رواني اچانک ته لار ته ګورې په لاره روانې اچانک د نظر ولګېد. خو علی رضی اللہ تعالی عنہ دویم نظر ورپسې نه کې ګورې. اولنې چې اچانک ولګي معاف دی خو بیا داسې نظر وانړی ګورې. نو علی رضی اللہ تعالی عنہ ته نبی علیہ السلام وی دویم نظر ورې وانړی اولنې معاف دی.